سره وکړه ګورې بیا به بل څوک معاف نه کړي که آینده له دا غلطي ما سره وکړه ګورې بیا به زما بچي معاف نه کړي وامر بالعرف بچي ما خو معاف کړه خو خدای نه معافي وغواړه وامر بالعرف بچي ما خو معاف کړه خو دا کوناټي نه تباچه کوده که بیا داسې مه کوه وامر بالعرف بچي ما خو معاف کړه خو بیا لاسونه مټې مه واخه بیا د بدماشۍ چال مه کوه بیا خلک مه یروه بیا برېت مه تاوخه نصیحت ورته وکړه وامر امر ورته وکړه حکم ورته وکړه واعرض عن الجاهلین او کړه دې د پاسه هم درته څوک سترګې راړی او د جهالت کار کوي مخ ته اړوه لر کوه خپل کار به کوي عمل رومبے رسول الله مبارک حضرت په خیبر په مقام کې په خیبر کې یو ښځه و یهودنه و زینب نومې رسول الله مبارک ته په دعوت وکړو په غوښه کې ورته زهر اچولو او د نبی علیہ السلام مبارک سره صحابه موجود دي او رسول الله مبارک چې دواړه اوچت کړه صحابو ته مخره وې دې کې زهر اخذ راوغه يهوديان وسره وګده قصره مختصر وته وې دې کې زهر چولې دی وی او بالکل ست پوسونه ته مخ کې نور مقلل وی او وی ولم پکې زهر چول وی مونږ وی کرشتونه پیغمبر ته ته نقصان نشي رسوله او که دروغجن پیغمبر اخلاص بشودنه بچولې دا غې د پاسه د دواړو جهانو سردار خزه معاف کړوي د معافي حالانکه سی کولی شو مخامخ ولاړو که حکم یې کړی چې د یو د مازدیګر ولا وهې په توره یې موږ ته زهر او هغه دونه خطرناک زهر و چې رسول الله مبارک کم وخت کې ځان کدن یعنی وفات کیږي د دواړو جهانو مبارک سردار مرض وفات کې سوی وی هغه د خیبر زهر مې اوسم د زړه په رګ کې پراته دی د زړه رګ راله سوځي د هغې اثر مې اوسم د زړه دا مین وال کې پروت دی او زما د زړه دا مین وال راله کټ کوي لیکن پیغمبر معاف کړه دا ولې ښه طاقت یې و هر څه یې کولی شو که یو څو یې دقسې وهلی وې بیا به چا دا غلطۍ نه کولې بیا به د پیغمبر سره چا ظلم نه کولې موږ ته یو مثال مخکې پرېښوده چې زه معاف کول کوم تاسو به معاف کول کوئ پیغمبر د کافر معاف کوي او زه د خپل مسلمان رور نه معاف کوم پیغمبر یهودی معاف کوي مشرک معاف کوي زه خپل د پیغمبر امتی نه معاف کوم زه زوی نه معاف کوم زه پلار نه معاف کوم قسم د ډېر زامن چې پلار ته خپي او دا زوی دی په پلار جرګو کوي پلار یې نه معاف کوي دا زوی دی په مور جرګه کوي مور یې نه معاف کوي دا رور دی په رور جرګه کوي او رور یې نه معاف کوي نه بالکل نه معاف کوم آها ډېر زوراور یې نو ډېر طاقتمن یې ته معافي نه کوې څه مطلب وجل کې معافي نه کوې نو را پرزول کې نو تا د پاسه بل طاقت نشي چې تا به راوپرځئ ستا د پاسه بل طاقت نشته چې په دې وجود کې داسې بیمارۍ دله پیدا کړي چې په شفا کې او په هغه خانونو کې به ګرځې او جوړېږې به نه د خدای سره ډغرې دی رور دی دی چې رور غلطي وکړي او تاله راغی چې زه معافي غواړم زما د وینې بچې د مور بچې مې زما ستا یو وینه را دې خوښه رور یې دې خوښه یا زوی دله راغی او ما معاف کا نصیحت ورته وکړه بېشک نصیحت ورته وکړه او ځان ته یې راته رغاړه بس بیا به نه کېداس مونږ کې دا شی نشته پیسه ډېر خوږ شی دی خدای ګواه دی نن سبا د پیسې دپاره خلک لګیا دی نن رور وجني د پیسې دپاره خلک لګیا دی نن زوی پلار وجني د پیسې دپاره نن لګیا دی خلک تره د تره زوی وجني ماما وجني خوريي وجني د ترور زوی وجني ګاونډي وجني د لږو پیسو دپاره ما ته بل ور یو ځای کې چا خبره وکړه وی دلته دشمني ده او په هغې کې 7 مړي شوي دي څو 7 د یو طرف نه او بل طرف نه مې دا دشمني په څو جوړه شوې ده وی دا په 10,000 روپۍ 10,000 روپۍ باندې دشمني جوړه شو 7 کسه پکې مړه شو دا ولې موږ دونه جهالت کې پراته یو دا موږ د خدای نه ولې نه یریږو الله موږ ته اعلان کړی دی قرآن کړی دی من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها چې مسلمان دی قصدن ملک ټول عمر به دوزخ کې پروت دی او رسول الله مبارک فرمایي وی د جنت او د ځان په میانس کې یو لپ وینه محایل کوا
یو مسلمان دی یو لپه وینه توی کړه نو ستا او د جنت په میاس کې پرده راله. موږ د خدای نه ولې نه یېرېږو؟ دا ځنکدن موږ نه منو. بدعمله سړي نه چې ساه وځي په کومه طریقه وځي؟ ها 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 وی داسې به تې ساه وځي او دی به داسې تړقېږي لکه د جمدي څاروي نه چې بنده سرمن وباسي. ته دا ځنکدن نه منې؟ ته دا قبر نه منې چې د به قبر کې پروت یم، نه مې دا کارخانه پکارېږي او نه مې دا مال پکارېږي او نه مې جایداد پکارېږي او نه مې دولت پکارېږي او نه ټوپک. ته د قیامت ورځ نه منې، ته الله نه منې، ته پیغمبر نه منې چې پیغمبر ته مخامخ به بیا ولاړې. نن سبا خو یو حال جوړ شوی دی، په معمولي خبرو جګړې، په معمولي خبرو تماچه او ټوپک دی، په سیاسي خبرو یو لګي شي بل مړ کړي. نن سبا اکثر جګړې سیاسي دي. یا لکه دا سیاسي لیډران دا ستا پکارېږي؟ قسم په خدای که جنازې له دې به راشي، په خدای قسم که جیل ته لاړې که تپوس ته یې وکړي، په خدای قسم که د لګوی له راشي، په خدای قسم چې عدالت ته لاړ شي که جج دله سپارش یې وکړي، دا رور به دې پکارېږي. کټ به دې ده اوچتوي، قبر به دله دی که نه خخۍ به دې دی، دوا ته به دې ناستي دا چې چا سره ستا جګړه ده. کور په کور ما یوه جنډه لګولې ده او تا بله جنډه لګولې ده او سار چې روزم هغه ته کنځل کوم هغه ما ته کنځل کوي. دا په کوم طرف خلک روان؟ مولیانو پسې لګیا دي خلک. زه همیشه خپلو شاګردانو ته ویم، همیشه ورته ویم ښایي دې خلکو ته قرآن، ښایي دې خلکو ته د پیغمبر حدیث، ښایي دې خلکو ته حافظان یې جوړ کړې، ناظره ورته وښایې، کوي دې راته کنځل. دیری ما ته کنځل کوي، زه به بچي ته قرآن ښیم. دې ما ته کنځل ښیي، زه به بچي غېږې ته رانږدې کوم، ویم راشي چې بچي نه دله حافظ جوړ کړم. دې ما ته کنځل کوي، زه وایم بچي راوله چې د پیغمبر وارث ته دله جوړ کړم. ته کنځل کوه، زه به د پیغمبر وارث جوړوم د بچي نه. ته بد رد وایه، زه به ستا بچې د رسول الله مبارک سره یو ځای کوم. ته بد رد وایه، کنځل کوه، سپکې وایه، ښځه کنځه، لور کنځه، زه به ستا او د بچي او ستا د خدای په منځ کې جوړ پیدا کوم. تکړه شه. د خپلو طالبانو ته ویم اعرض عن الجاهلین باندې عمل وکړئ. د بدو جواب په بدو مه ورکوئ، د کنځلو جواب په کنځلو مه ورکوئ. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. پام کوه، که هغه راپسې هر څه وایي، سپکې وایي، ډتې وایي، هر څه چې وایي، مه ورکوه جواب. لاړ شه دروازه ورته ووایه چې دا څوک درپسې کنځل کوي، ابه بار روځي، وایي بچې خو دې سر سبق له نو راغلی. ته تکړه شه، هر څه چې کوې کوه. مونږ به ستاسو بچو ته قرآن ښایو، پرېږدو به نه. مونږ به ستاسو د بچو نه حافظان جوړو، پرېږدو به نه. مونږ به ستاسو د بچو نه د پیغمبر وارثان جوړو، پرېږدو به نه. مونږ خو قسم په خدای ړم تاسو سره ستړی شو، وروڼو ړم ستړی شو، ستاسو دپاره زموږ لونه ستړي شو. که عمره کي نو تاسو ته دواګانې دي، که په حج کي نو دې تاسو ته دواګانې دي، که د درس نه پسې نو خدای د پیغمبر امت تاسو ته دواګانې دي، که منځي نو تاسو ته دواګانې دي، که د شپې چې ته پاسو نو تاسو ته دواګانې دي. ړمو تاسو سره خلاص شو، تاسو مړه کنځل کوئ مولیانو پس. ستاسو بچو ته زموږ له خلاص شو، ستاسو دپاره زموږ مولیان لګیا دي، غریبانان خیر غواړي. خیر چنده څه شی دی؟ خیر ستاسو له بچو دپاره مدرسو والا لګیا دي، په کوڅو کې ګرځي، چنده راکړئ، چنده راکړئ. څه پې کوي په دا چنده باندې؟ ستا بچو ته قرآن ښایي، ستا بچو له استاد نیسي، هغه له تنخوا ورکوي، ستا بچي ته پکې چالو کوي، هغې له بل ورکوي، ستا بچي له دریالي او پوړ ولالي، ستا بچي له قرآن لري. دا ولې موږ بې انصافه یو؟ مفتو کې خلک نه وي، ټول لګیا دی په فیسبوک باندې، مولیانو پسې کنځلي دی او کنځلي دی او کنځلي دی او بدرد کوې کنځلي، چې څه کوې کوې. زه بیا هم ستا خیر خویمه، زه بیا هم تا ته نیغه لار ښیم، زه بیا هم نه غواړم چې تا نه دې سنکدن په سخته وځي، زه بیا هم نه غواړم چې په قبر کې دې توډه بولی شي. زه وایم چې ستا د بچي نه حافظ جوړ کړم چې په قبر کې د ایمان او د عمل رڼاګانې ولګي.
زه نه غواړم زه بیا هم نه غواړم چې ته دوزخ ته لاړ شې زه نه غواړم چې د پیغمبر امتي دې دوزخ ته لاړ شي زه یم چې تاسو جنت والا جوړ شئ زمونږ خو په جنازو کې په جمعو کې په اخترونو کې په روغو کې اړه ستړی شو چې خدای ته وګورئ منځ کوئ خدای ته وګورئ د پیغمبر په نقش قدم لاړ شئ خدای ته وګورئ شیطان په نقش قدم مه دی دې کې زمونږ څه مقصد دی تا د خدای سره جوړومه تا د دوزخ نه بچ کوم ځان هم بچ کومه تا هم د دوزخ نه بچ کوم لیکن ته په دې کې مونږ ته کنځل کې کوه یو کار به کوم دلته اسم نه وایم دلته په دې ایت عمل کوم چې خذ العفو معافیه دلته په دې عمل کوم وامر بالعرف چې خلکو ته نیکي بیان کا دلته په دې عمل کوم چې واعرض عن الجاهلین جاهلانو نه مخ واړوه لیکن د قیامت په میدان کې دې نه پرېږدم هلته د خدای په دربار کې او د پیغمبر مخ کې به دې د مرۍ نه بیا رانیسم هلته به وایم چې الله ما ستا دین درته بیانو د کنځل کوه الله ما خو د ده نه د پیغمبر وارث جوړو د ده د بچي نه مې د پیغمبر وارث جوړو الله ما خو ده ته د جنت لاره خوله او د دوزخ نه مې بچ کو خو الله ده نه دې منلې ما ته یې کنځل زما ښځه یې کنځلې ده زما لور یې کنځلې ده زما د طالب او زما د ملا سپکه یې ویلې ده د پیغمبر مخکې د خدای په دربار کې به دې بیا د مرۍ نه نیسم ولې داسې کوو دا مونږ وشو څه دا مونږ ولې لیونیان شو زمونږ مولیان هم لیونیان دي بعضې ځان ته به یې میک لګولي او په کوټه کې به ناست او ملا به مولا پسې لګي مولا به د مولا بې عزتي کوي عوامو ته مولا ولې سپکې یا ظالمه د عوامو مخکې د علماو بد ولې وی ظالمه راشه یو خبره کوم ما کې به د دنیا غلطې وي زما د سپینه جامه تاسو ته لرې دی نو سپینه ښکاري خو که رانږدې شو داسې ام قتل نو په ده به نري نري داغونه به ما ته که رانږدې شو نو ما نه به د دنیا غلطی کېږي زه به د دنیا ګناهګار یم نو چې ته زما بد یو بل ته وی نو ښه نه ده چې ما ته وي او زه ترې معافي غواړم توبه وباسم ما کې غلطي ده نو ماله راشه پیاله چای در باندې وڅښم جنګ د سره نه کوم ماله راشه ډوډۍ به هم در باندې وخورم او ما ته ووایه چې تا کې دا نقصان دی صاحب دا مه کوه که ما کې ایمان او د پیغمبر د سنت او د قرآن خلاف یو عمل زه به تې ستا مخکې توبه وباسم زه په دې لوډ سپیکر توبه وباسم بیا به زه مسلمان نه بچې د خدای او د رسول خلاف کوم او که نه ته نه پوهېدې نو زه به دې پوهې کوم نه مو ته به د رولولی په شکل کې کینو که نه تم مولی او زه مولی یم تم د رسول الله مبارک امتی زم ما تم وې د قرآن خدمت کوم زم د قرآن خدمت کوم تم وې د پیغمبر د سنتو خدمت کوم زه زم کوم نو دواړه به کینو سره کوم راشه پیاله چای به اوس کو ډوډۍ به در باندې وخورم په تندي به دې ښکل کم په مینه به د دین خبرې وکړو ما به یا پوهې کې یا به تا پوهې کم نو کار دې سره چې ته په ممبر کې نه او ځان ترې ډبل میکونه لیږلي دي او د ما بد وی مولیانو کې شته کار دې څه دی چې یو مولا به بل مولا پسې لګیا دی ډبل میکونه لګولې دي بل پسې لګیا دی بل پسې بل پسې او عوامو ته دا مولا سپکې نو چې تمام عوامو ته سپک نو عوام زما د دین خبرې بیا نه مني وایي دا ټیک نه دی دا غلط سړی دی نو دا علما دا یو بل پسې چې لګیا دي خدای ته وګورې یو بل سره کینې د مینې په ماحول کې یو بل سره کینې قسم په خدای که دا د پیغمبر طریقه وه قسم په خدای که دا د صحابو طریقه وه په محبت یو بل سره کینئ د یو بل چای وڅښئ د یو بل ډوډۍ وخورئ او دیني مسلې بعضې داسې دي چې هغه د غوره او د ناغوره اختلاف دی په هغې سړی کافر او مسلمان نه جوړېږي هغه ترې رمیانځه وباسه خو که کوم د کفر او د ایمان خبرې دي نو کینئ یو بل سره یو بل پوه کړئ امت نن په انتشار کې پروت دی یو پسې کنځل بل پسې کنځل سیاسی لیډر یو پسې کنځل بل پسې کنځل په سټیج د یو بل لورې او خویندې یادېږي دا د پیغمبر طریقه وه ته پیغمبر امتي رسول الله مبارک ته خو الله اعلان کړی دی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین عفو نه کار واله خلکو ته نیغه لار وښایه خلک په نیکۍ پوهې کا او چې کوم جهالت کوي د هغې د پاسم جواب مو ورکوه اعرض عن الجاهلین جواب مو ورکوه څپېړه در نه وباسي ته مه وباسه ته د خدای څپېړې ته یې پرېږده چې خدای پاکي ووایي چې پته یې ولګي غیبتونه دي او بهتانونه دي او په تاسو کې هم دی په موږ کې هم دی بل شی نشته
د بل عزت زمونږ نشي پیرزو چې دا ولې دله خدای عزت ورکړی دا دله مال خدای ولې ورکړی دا سپینه جامه ولې اچوي دا موټر یې ولې دی دا کور یې ولې دی د اجره یې ولې ده دا دوه څلور نوکران ورته ولې ناست دي قسم په خدای که دا د چا بدي شي دا ښه شخی شي دا وزغمې زه د پیغمبر امتی د پیغمبر دې ته وایي امت اجابت چې هغه د پیغمبر په طریقه او په نقش قدم عمل وکړي د فتح د مکې سفر دی فتح د مکه فتح کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکې ته رانږدې شو د حضور پاک یو دوه خپلوان دي د یو نوم دی عبدالله ابن ابي امیه د بل نوم دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب یوی د تره زوی دی او بل د ترور زوی دی او دا د حضور پاک د ماشوموالي دوستانو دا لکانې دا د لکانې دوستانه چی که نه دا چې په لکانه کې یو بل سره دا لوبې ټوکې کړي دا ډېره خوږی د ماشوموالي دوستان یو ترور زوی او تره زوی او د ماشوموالي دوستانه ده دا دواړه کافر او رسول الله مبارک ولا دعاګانې کوي یا خدای زما د ترور غزوی عبدالله زما د تره دا زوی ابو سفیان یا خدای دا خو مسلمانان کې هر وخت به ولا دعاګانې کولې هر وخت به دعاګانې کولې نو دعا خدای قبلې خو بعد وخت یې ورکوي چې د مکې د فتح سفر دی او رسول الله مبارک مکې ته نږدې شو دې کې دا دواړه را روان دي پیغمبر مبارک له راځي د ایمان په نیت مسلمانی صحابه خو پوه شو دغه د چې رسول الله مبارک له صحابه راځي ابشر ابشر د الله رسوله مبارک مبارک خوشحاله شه خوشحاله شه وی څه چلو شو وی هغه چې تا وله په تاجدو کې جړلې دي او تا وله دعاګانې غوښتې دي او تا وله الله ته زارې کړي دي هغه دواړه را روان دي مسلمانېږي وی څوک من هما وی عبدالله ابن ابي امیه او ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب خو چې دی ورته ووی رسول الله مبارک او فرمایل وی دا ما ته رانږدې نشي د دوی ایمان نه قبلېږي صحابه حیران شو الله رسول اوسه پورې دی ولا د خدای په دربار کې دعاګانې کولې اوسه پورې دی ولا الله ته جړاګانې کولې اوسه پورې د دوی په کفر خفه وي ایمان پسې دی ولا جړل اوس وی توبه نه قبلېږي وی دا ما درانه ولې د دوی توبه نه قبلېږي هغو ته چې وی مه راځئ ولې وی رسول الله مبارک ډېر سخت غصه دی او خفه دی او وی چې توبه نه قبلېږي هغې وی مونږ د زړه نه ایمان راوړی دی بس مونږ خدای یو منلی دی او رسول الله مبارک هم پیغمبر منلی دی که ایمان قبلېږي او که نه قبلېږي مونږ بس ایمان راوړی دی واپس نه صحابه راغی جرګې شروع شي یسه مهرباني وکړو معاف یې نه معاف بل راغی الله رسوله حضرت ام سلمه راله دا د عبدالله خور وه حضور پاک ته کېناسته ام المؤمنین ده وی ګوره د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې پردي دي معاف کړل او خپل نه معاف کې اوسه پورې دې ولا دعاګانې کولې اوس چې ایمان راوړي اوس یې نه معاف کې وی ام سلمه واوره وی واوره ما سره ذاتی چا چې بد کړي دي ما معاف کړي دي ذاتی چې چام بد کړي دي ما معاف کړي دي واقعي پیغمبر مبارک چې انتقام اغشتې د خدای دپاره یې اغشتې ذاتي انتقام یې نه دی اغشتی چېرته یې نه دی اغشتی ما معاف کړی دی یو سړی والا په یو جهاد کې یو باندې سې راغی او رسول الله مبارک صادر یې ونیوه او دامره زور چکې ورکه چې د پیغمبر علیه السلام په دې سټ د هغې صادر چاپه جوړه شوه وی مال نه راکې او خلکو له ورکې رسول الله مبارک مسکې شو ورته اډو غږ یې ونه مسکې شو وی که د دې ځنګل د اون عمره مال را سره وې که نه قسم په خدای چې دا مې در باندې ټول ویشه صبر وکړئ لږ که نه تاسو تلوار کوئ نو ذاتي که ما سره حالانکه یو باندې سیو که څپېړی یې ورکړی وه هېڅ پم نه ما ذاتي چا سره روانه نشته ام سلمې دا یو چې دی د ما پسې شعرونه جوړ کړي او زما ذات نه د ما پیغمبری پسې
زما خدای پسې زما قرآن پسې د شعرونه جوړ کړي دي او د دنیا په ګوټ ګوټ کې خو د شعر و شاعرۍ زمانه وه نن هغه لوستلی کېږي او خلک بد وایي او دې بل ته ما ووی چې ای د ترور زویه تا ته پته نه ده چې د رښتون یم دروغجن نه یم تا ته پته نه ده ما چاته دروغ ویلی دي ته ما او ما ماشومان لوی شو نو زه د خدای پیغمبر یم د خدای نیکبخته ولې نه منې دا قرآن خو زما خبرې نه دي دا خو د الله وحی ده وی ده راته څه وی ده وی دا خو لا دا دي که نه